اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انزل السوا شپږ اویایم نمبر حدیث مبارک دے 1576 نمبر. وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال، دا حدیث سیدنا حضرت جندب بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے. حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے دے اللہ پاک راضی شي، اللہ پاک ری د خپل ځان ناراضی کی. زما واستاو د ټول امت د طرفه دی الله پاک بهترین بدلی ورکی. قال حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرمائی، قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی. قال رجل، یو سڑیو اغو ویل، والله لا يغفر الله لفلان، ز الله باندې قسم کوم چې الله پاک با فلانه نه بخي. نبی علیہ السلام فرمائی، یو سړیو هغه دا خبره کړې وه چې زه په الله باندې قسم کوم چې دا فلانه به الله پاک نه بخي. فقال الله عز وجل، اللہ پاک فرمائل، ان ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان، سوک دے چې قسم کوي زما په ذات باندې په دې خبره چې زه به دې فلاني ته بخښنه نه کوم، انی قد غفرت له، بېشکه ما ده ته بخښنه وکړه، واحبطت عملک، او هغه سړي ته الله پاک وویل چې ستا عمل مې برباد کړو. والعیاذ بالله. دا حدیث معنا باندې خو رسېدی که نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، مخکینو امتونو کې دوه سړي وو، دا یو راولګېدو دی بل ته وایي زه په الله قسم خورم چې تا به الله نه بخي. الله پاک په دغه خبره دومره خفه شو چې کوم ګناهګار و که نه، الله وی عزت دې ما وبخلو، او چې کوم نیک عمل او ځان ترې ورکو، په خپل نیک عمل باندې غرور کولو که نه، ځان یې لوی حسابولو، هغه ګناهګار یې حقیر او سپک ګڼلو، نو هغه ته الله وویل زه ستا مې ټولې نیکۍ، ټول عملونه، ټول عبادتونه مې برباد کړه. دې حدیث شریف کې ډېر سبقونه دي. یو سبق خو پکې دا دی چې بني آدم که هر څومره ډېر عبادت د خدای پاک وکړي که نه، نو د هغې د وجې نه ورته ځان پکار نه ده چې ځان ورته لوی ښکاره شي چې زه خو ډېر لوی سړی، او دومره ځان ته لوی کتل شروع کړي چې بل ورته سپک ښکاري. او بیا داسې کله کله وشي چې صرف په زړه کې ورته سپک نه ښکاري، په زبان وایي. لکه دې حدیث شریف کې نبی علیہ السلام وفرمایل چې دغه صاحب دې بل صاحب ته په زبان دومره لویه خبره وکړه چې تا به خدای نه بخي. نو یو خو د خدای پاک لوی رحمت راتنګ کو، او بل دته څه پته ده چې خدای پاک به څوک بخي او څوک به نه بخي، او بیا یې پې لا قسم هم کړی دی. خدای پاک وایي چې ورېږه
ستا عمل میں برباد کو دے میں وبخل. د الله پاک یو شان دی هغې ته ویل کېږي شان غفاریت. الله دې د هغې معامله مونږ سره وکړي او شان غفاریت دی الله په مونږ باندې څرګند او ښکاره کړي. شان غفاریت دې ته وایي که نه چې یو بنده د سر نه واله تخپې تر نوکه پورې ټول په ګناه کې ډوب دی او خدای پاک د دې باوجود بخلو غواړي بخلی شي. څوک داسې لوی ذات د الله نه نشته دی، د الله د پاسه څوک داسې اوچت ذات نشته دی چې د الله لاس ونیسي چې نه دا پلیت مردار ولې بخي. لکه تاسو کته د یو صاحب ته د بل صاحب څه ښکارېدو، سپک ښکارېدو، ډېر ګناهګار ورته ښکارېدو او ځان ورته ډېر پاک او لوی او اوچت ښکارېدو. الله څنګه معامله وکړه؟ د دې لوی خبرې د وجې نه د هغه د تیر ژوند ټولې نیکۍ بربادې کړي او چې ده د مخکې رور سپکاوی کړی نو هغه په هغه سپکاوي چې هغه صبر کړی دی د هغه صبر د برکته ورته الله تعالی ټول ګناهونه معاف کړي. زه به د چا سپکاوی نه کوم، کیدای شي خدای پاک مې نیکۍ بربادي کړي بیا به څه کوم، او که زما څوک سپکاوی کوي الله د پاره به برداشت کوم چې زما ګناهونه ورسره الله معاف کړي، چې زما ګناهونه الله پاک معاف کړي. چا سره چې د آخرت غمي که نه د قبر شپه ځان ته یادوي، د مرګ د ځنکدن حالات ځان ته یادوي، د قبر ځان لوالی چې د چینجو کور دی، د یوازیوالي کور دی، د تیارې کور دی، چې دا مرحلې چاته په حقیقت کې یادي که نه هغه ته بیا دا مونږ او تاسو ته چې کوم ګران ګران کارونه ښکاري دا ورته الله پاک آسان کړي. بیا آسانه خبره ده، زه به د چا سپکاوی نه کوم. سپکاوي کې په لاس څه راځي، بلکې تاسو د حدیث کې وکړه چې د سپکاوي د وجې نه الله پاک د هغه ټولې نیکۍ بربادي کړي. سپکاوی دومره خطرناک شی دی، خو که څوک مې سپکاوی کوي نو بیا به الله رضا دپاره برداشت کوم چې هغه دویم برداشت کړه د هغه پې د تېر ژوند ټولې ګناهونه الله وبخ. او بل دا دی رونو د الله تعالی رحمت ډېر وسیع دی. دا څومره په مخ د ځمکه چې ګناهګاران دي که نه که دا ټول الله تعالی په خپل رحمت کې راولي نو د الله تعالی رحمت پې تنګېږي نه، او په دې اثره باندې زندګیم تیرول پکار دي. د الله تعالی د رحمت نه ناامیده کېدل نه دي پکار. ناامیدي نشته، ګورئ ناامیدي حرامه ده. هر وخت د الله د رحمت نه د فراخه رحمت او مغفرت نه امیدوار اوسېدل پکار دي چې الله به م بخي، په خپل فضل به م بخي، او بل څوک سپک ګڼل نه دي پکار. په نیکۍ باندې ګمنډ نه دی پکار، غرور سړي نه ځان ډک شي چې زما خو ډېرې نیکۍ کړي دي. الله پاک دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي.